بسم الله الرحمن الرحیم باب حق البزاق بالید من المسجد باب دې په بیان د ګرولو د توکانو په خپل لاس سره د جماعت نه ګوره علماء کرام او صلحای امت د 58 نواخله نو تقریبا تر 71 صفحې پورې دا 55 ابواب دي هغه باب ستره برازي 71 صفحه کې یو اویا صفحه کې باب ستره الامام ذکر دی دې پورې 55 یا 56 ابواب دي او دا 55 56 ابواب چې کوم دي نو دا ټول ما يتعلق بالمسجد وباحکام المسجد په دې کې د جمعات سره متعلق احکام ذکر کیږي چونکه باب چې دی باب د قبله دی او په قبله کې په مانځ کې مواجهه ال القبله دا شرط دی بیا مسجد هغه شی دی چې هغه کې خلق عبادت کې موز کوي جائز سجده ده او دا مسجد په دې مقدس مکه باندې من اعلام القبله ده زکه چې جمعات نه جوړیږي مگر په داسې حالت کې چې هغه متوجه ال القبله وي په دې کور کې دن نشي نو تاسو د قبله پته نه لګي تاسو وکړئ چې قبله کوم خوا ده خو جمعات ته چراله نو اوس په دې کې د قبله تپوس نشته د میراب پکې جوړ دی او مخجومات خلق جوړي دغه طرف ته چغه دا قبله جهت وي نو چونکه احکام د قبله نو اوس دې باب کې احترام د قبله شروع شو خلاصه شو اول کې بحث د قبله اوس دلته کې احترام د قبله شروع شو او احترام د قبله څه دی نو دې احادیث ټولو نچوړ دا دی چې احترام د قبله دا دی چې مخاط و نخاط و بصاق بصاق توکانو ته وي مخاط د پوزي مال ته وي او نخاط چې د بلغم او خراش کې ته وي تیشوا نو په دې کې بتاسو ته اشتباه کله ناراضي یو د نخاط ته یو د مخاط ته تیشو کنا نو میم په حروف تهجو کې مخ کرا دي نون ور پسې را دي نو مخاط شو پوزا شو نو خاط کته بلغم شو نو په دې لحاظ سره بتاس ته اشتباه کله ناراضي اسی په دې ټکو باندې خخ شروع هو کې اشتباه لیکل شوی دا کله مخاطونی کی نو الته کې د بلغم ذکرو کی کله نو خاط ذکر کی نو الته کې د پوزې ذکرو کی حالانکه مخاط ما یخرج من الانف ده او نخاط ما یخرج من الصدر ده په دې کې فرق ده نو د قبله طرف ته توکل بلغم پوزه غرزول دا جایز نه دي لوجد بقا د احترام د قبله نه دا یو شو دویمه خبره د انسان دو جهات دي یو جهت یمین دی او بل جهت یسار دی په دې دواړو جهاتو کې محترم جهت یمین دی ارسو بیا خبره کو چې فرشتي دی خو فرشتي هغه بیا ځان خبره نو محترم جهت چې دی نو جهت یمین دی نو معنا لا يبصق الى اليمين یمین طرف ته بنتو کې انو البته یسار ته توکل شي دا یو صورت شو دا کله چې یو سړی چې کوم دغه صابر الحق یې دغه سي روان دی ګوره د چټه دا نقصان جمان مونږ شو صابر الحق چې کوم دی مثلا دغه سي روان دی نو دیبا یسار طرف ته توکی البته اوس مسجد کې یو سویله بلغم راشي توکل راشي بیا وسکي الته کې هو یمین من دی او یسار باندې هم تستا کسان ولاړ دي مسکی بیا وسکي او کې قبله طرف ته توکی نه بیا به سکه مخ قبله ده علماء کرام لیکي چې سر بلا زکته کی او د غس قدم لاندې به توکی
لیکن دا خو د پخوانو زمانو جماعتونو مسلې اما اليوم قالنون دی اوس بسکای نو راتون کې پانه کې حدیث ذکر دی چې بیا به صادر واغلی او پای کې بوتو کې او هغه به یو بس سرداسوم منګي او بیا به نو اوسم کې تلار سعودي ته خدای دې تا ما سره بوزي د حج یا د عمره په نیت باندې مزدوره په نیت نه تو کچره په دې jihad باندې تلار نو بس شغیله بلغم راشي دای خو لکه ډیر عمل کثیر ته مفسد وینا نو جیب نه بغاس پیپر ور چې راو باسي راي کې بچو کی بیا دا خبردار خبرات کی پټیټ مزدار بیا به جیب کې کیدین بیا وخت نشو پکې بیا راغلی بیا بیر راو باسي بیا خبردار برات کې جیب کې کیدی او دا سيزونه چې دا تاسو ته کسوه دا پیپر ټیشو پیپر کنه نو الکه دا په جمعهتونو کې داسې پراتی وي چې صف اول کې په قطارونو پراتی وي هر سړی راوړي بس الته کې پراتی چې لاړ نه حیران بشي اخر خو بزین ان شاء الله بیا به وای چې بوډا به داسې خبره کوله وګوره دا لغې لیدلو کنه وای ځکه به وي دا خبره ٹھیک شو کنه نو بهر حال چې کوم د دې کې دا مسائل ذکر کیږي باب حق البزاق باليد من المسجد ٹھیک شو ګراول د توکانو په خپل لاس سره د جمعات اوس دلته کې دا بالید امام بخاری راوړل دي کې دو خبر ته اشاره ده چې حق البزاق بالید دی یعنی په خپل لاس استعمال کا خپل لاس سره په خپل د جمعه صفا کا او ذکر جمعه صفا کولو کې خپل عار او توهین مګړه اوس مخکې روایت راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس سره جمعه صفا کړل نو بل ید نه مراد ید حقیقی آله مباشرت شو چې کوم د عمل آله ده اسو کې بل ید نه مراد نفس اختیار ده نو بل ید دی چې په لاس دی او کې په امر د غیر سره وي اګه ته وای چې لکه د دکانې پاکه کا معنا کې ته په خپل پاکي او یا بل ته وای ٹھیک شو کنه انو جمعه زبا ما په دې هدايه کې دا تعویل کو چې لکه جمعه صفا کول د مولا کار دی خلق به چې جمعه صفا کول غو مولا څنګه مولا سره چپړاسي دي او چرته سره جارو کش دي نو الکه د مولا کار معنی دا ده چې مقتدیانو باندې صفا کوي لکه مقتدی ته خدا پته نشي د جمعه سره حیثیت ته سم مقام دی نو چې موضوع شي نو ته ورته الکه لک صبر وکړه د جمعه د صفا کو نو یو پوزي ته بلاس استاد ته پرې بس نو ته وس ولاړی شاده پوزي بار کې تاسو داسو کې ته بولاړ جمعه په مزدار جارو شي نو دې ته وی بلیت مثلا شو دا خسته خبره قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤيا في وجهه فقام فعفه بيده فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه او ان ربه بينه وبين القبلة فلا يبلغن احدكم قبلتي ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه وبسقاته ثم رده بعض على بعض فقال ګور دا دې روایت کې چې کوم الفاظ ذکر شو دا ورپسې راتلون کې روایت کې به یو راځي انس ابن مالک فرمایي چې نبی علیہ السلام را مخامتن فی القبلة حضرت صلی الله علیه وسلم ولید بلغم خراش کې په طرف د قبله فشق ذلك عليه دا خبره په پیغمبر علی السلام باندې ډیره ګرانه تیر شو زکه چې نبی کریم علیه السلام اطیب الطیبین واطهر الطاهرین دی او چونکی دا بلغم چې تدا سي کای مخامخ ګوره په دیوال باندې تو رنگ دی خو چې تدا سي ګوره بدخکاری او بیا چې په دغه دیوال باندې پوزه پرتی یا بلغم پروتي نو اگر چې هغه پاک دی دانه چې پلیت دی خو پاک دی او سره د دینه چې کوم دی هغه غیر موضوع نخکاری د انسان هغه فطری طبیعت چې کوم دی دغه نه نفرت کوي نو ځکه پیغمبر اسلام باندې دا خبره ګرانه ولګیدا او دینه معلومه شو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خراغلو د اصلاح د عقاید د پاره د اعمال د پاره اخلاق د پاره معاملات د پاره نو وړي خبرین د پیغمبر په اصلاح کې راغلي وي چې خلقو د اصلاح کولا چې یو دغه نه بلغم دي حتا رویا فی وجی
تر دې چې دا کیفیت د خفقان د حضرت په چهره مبارک ولیدې شو فقام فحقوا بيده فاس د حضرت نوې کارول دا توکانی په خپل لاس ماشاءالله وې خود خلقو ته چل پاس د په خپل کارول یو خدا چې ته چلو خود چله که داسې ګرول غواړي دویم دا چې ته د مسجد اهمیت خود چې نبی دمر لوی شخصیت ته هغه چې جمعه صفا کوي نو زه سوکم چې نه به صفا کوم درېمه خبره زما په خیال داسې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په د خپل لاس دا نخامه ګراوله نو د دې هغه قباحت ښکار کو خلقو ته ولی چې ته استاپلار موجود وي او ته موجود یې ایو تا یو غلط کار کړی او استاپلار را پاسي ورغه شی لرکې نو تا ته به تکلیف رسی جو خو زنا سو موضوع پلار دا کارو نو بیا به ته ګوریز کوي چې لکه زما پلار ته هند تکلیف نه رسی بیا چې نبی پاس حق شروع کا چې صحابو ته پته چې دا کار خدمت خراب دی اصلان شو فقال حضرت فرمائے ان احدکم اذا قام فی صلاتی یود تاسو نه چودري کی مازتا فانه يناجي ربه نو ته دغه وخت کې الله سره مناجات کوي سرګوشي کوي اوس ګوره مولانا صاحب معتزله دغه ځامن دی پای کې عقل نشته دی پوښښ کنه او ځکه علما لیکي چې دا ستاد د عقل چې کم دی دا محدود دی ها ستا عقل محدود دی او محدود شیز ته لا محدود ویل دا لوی جهالت دی داغی چې ګوره یناجی ربو مناجات کی رب سره نو دینه خدا معلومه شو چې الله زی مکان دی ځکه خاوند د مکان دی په دې مکان کې ته چې ولاړی مخامخ ته تستارب دی تور سره خبرې کوي الکه دی مناجات نه مراد دانه دی بلکې مراد نه خصوصي توجه ده چې استعرب ته خصوصي متوجه دی نو ته داسې شو لکه چې تاغي سره مناجات کوي او دا تمثيل دی لپاره تقریب دا افهام او تفهیم لکه ګوره چې یو دوه کسان په خپل مابین کې مناجات سرګوشي کوي او دریم کس پکې منځ کې راشي انو دا ډول خوشالي کنه خفه کیږي اوس ته الله ته ولاړی او ته خبرې کوي الله سره الله تعالی ته متوجی دی په خصوصي رحمت سره او دغه وخت تو کې نو دا چې لکه ته خبرې کوي په سارګل تو کې سارګل بیا ته معاف کوي نو اوس ته تو کې نو مخامخ د خدای رحمت ته متوجی دی نو پر رحمت تو کې یناجی ربو معنا دا شو او شک راوی دی او قالا یا حضرت ان ربو بینه وبین القبلة ستارب دی رب دې پمنځ دې او پمنځ د قبله کې دې دامن چې اثبات مکان دی یا اثبات جهت ته لا جسم ولا جوهر لا جرم لربي لا ثاني لا ثالث لا شريك تلالا کوي تلالا نه است د بارها جهت نه ثابتيږي فلا يبذقن احدكم قبل قبلتي ندد کی یو د تاسو طرف ته قبله تا ولكن ان يساره گس طرف تا چې په مانزه کې نه یا یې خو منفرد او تحت قدمه یا د گس قدم لاندې ثم اخذ دا درې اشاره شو او کله کا داسې نه لکه زید داسې دي چې هغه پاک دی یا جمعات دی واخذ طرف ردای حضرت واغس د صادر یو سوکا فبسق فی پای کې ټوکرل ثم رد بعض ولا بعض بیا په یو بل مخل فقال او يفعل هكذا دې ته وی تعلیم قولی او تعلیم فعلی معلومه چې تعلیم فعلی چې کوم دی دا ډیر مؤثر د تعلیم قولی نه دی الکه داسې ویل شي کنه الکه بیا صادر په سوکه کې تو که دا تعلیم قولی شه صادر راوغست دا سوکه راکا بیا دا ٹھیک شو بیا دا سوکا نو دې ته تعلیمي فعلی چلو قال حدثنا عبد الله بن مسعود بن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بساقا في جدار القبلة فحسبه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فان الله نبی علیہ السلام راى بساقا ویلد بساق
تشکنه توکانه فی جدار القبلة په دیوال د قبله فحقه نو حضرت دا وګرول ثم اقبل على الناس بحضرت متوجه شو خلقتا فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه نو مخامخ دینتو کی فإن الله سبحانه قبل وجهه اذا صلى دلتم الله سبحانه قبل وجهه دے مراد تنا جهت مکان نہ ثابت ہے توجہ خاصه ثابت ہے الله خاص پر رحمتونو تا متوجه دے توجه خود یې هر چاته کنه هو یو توجه خاصوي چې د رحمت دی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي انس عن ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في جدار قبلة مخاطا او بساطا او نخامه فحذكه نبی علیہ السلام چولی د په دیوال د قبله مخاطن د پوزي کڼکا یعنی مال د پوزي او بساقن یا توکانی او نخامتن یا بلغم اخراج کے فحقه نو دا بیا وګرول په خپل لاس باندې ټیشو کنه مخې درسان دي باب حق المخاطب الانسان المسجد وقال ابن عباس بس ګور علماء کرام او صلحاء امت توجه کوا یو د احترام د قبله یو د طهارت او نجاست د نخامه او د مخامی او د بصاق مسئله چې دا سیقت لبقای احترام القبله بس او په دې باس نشته چې دا نخامه او مخامه پاک دی او کې پلیت دي خو درمیان کې روایت په دې مناسبت سره راغې چې دی خو دواړه پاک لیکن کې چې دا بلغم مخاط اوچ دي او استاخ په پیراغلا د وینځل ضرورت ځکه نشته دي چې هغه ستا الله صحبه سن خلینا او کې چې دا دواړه لامد دي رطب دي او ستا په خپل لاندرال نو وی وینځه ځکه دا بیا خپل سرن خلی او چې بیا دغه څه په چته خاور لاړی نو ټوپه به پی جوړ شي نو دې لپاره وی وینځه نو دا ترسیز د رطب د وینځلو حکم شو او د یابس حق المخاطب لسام المسجد غراول د پوزي تیشو گنا ذکر د محل د مراد حال دی ما فی الپودا بل حساب گټه سرا من المسجد جمعتنا وقال ابن عباس ان وتی تعالی قدرن کہ چر اخپکی دی پای مالیو کته په یو قدر نا مناسب باندې ګور یو ځکه مونږ ویلو انور شاه کشمیری سے معنا کول قدر معنا ناپاک شه کمزه کیوا هغه حدیث مونږ بخاری کې وی چې غزنانی چې زم اطیل ذیلی وامشي علی مکان قذر غلطه معنا کړ مکان قذر نه مراد ناپاک دانه چې پلی ته غول غشار لکه دا دلیل شه علی قذرن پنا پاک رتبن چلم دی فاصلو وان کان یا بسن فلا او کی اوچ نو می ویزا زکه چې تاسو نه دین ختی جی حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في جبال المسجد فتناول حسدا فحتى حضرت ولید نخامه بلغم په دیوال د مسجد فتناول حصاد حضرت واغه سپلاس یو گیټای فحتها نغه وګرو دیوالنا بیا فرمای ذات نخم احدکم ابو داود خو ویل کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای انما انا لکم مثل والدی لوالده وعلمکم دینکم ته چونکه من کې چې د امت ګری کې سپینې وي او خبوداګان وي د سلو کال وي په بیا د پیغمبر اولاد روحانیو محتاجو ال التعلیم نو پیغمبر لکه پلار چې اولاد ته دا بداسه پاکه بچیا دا بداسه پاکه بچیا نو دارنګه پیغمبر علیہ السلام د نخامی د پاکولو طریقه او خدا چې ګوره داسې دیوال باندې جینو گیټه واخلا یا لرګي واخلا نو هغه ومنګا زکه چلته کپڑے سره نشي پاکه دي زکه ټول خرابي او کلاس په منګي نو استالات په ګنده کیږي اذا تنخم احدکم کله چې بلغم وغیرہ ورزي
فلا يتنخمن قبل وجهي ولا عن يميني وليبصق عن يساري او تحت قدمه اليسرى. آسان د پکې ښکار نشته ده. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاه. ځکه ما در طویل چې امام بخاری مزاج دادے چې جب کسی مسئلے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس پر ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. اس دامخ کی مسئلہ بیان شوا چاله کا په خط مخامخ تو کا خط طرف تمتو کا وغیرہ ذکر شو. اس امام بخاری مستقل باب راوڑا چې لا يبصق عن يمين في الصلاه ګوره تو اون تو کې په مانځ کې خي طرف تا زکه دا خي طرف څخه کم دینو داسره محترم دی او دغه دا وجوهاتي خو یو آسان وجدادا چې دا دواړه خبره میمنه او میسره دواړو خالق الله دې مخلوق دا دوار دې الله مخلوق دی لیکن الله دې جهت یمین ته مقام ور کړی نو دې باندې جهت یسار نه خفقي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا لسان وكيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابا هريره وابا سعيد رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا فحتى ثم قال اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمين وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. دا حدیث تاسو مخ کې ویل کنه پرون چې ویلو کنه اوس یو مونږ په الفاظو کې ترتیب فرق نشي دا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتادة قال سمعت انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن احدكم بين يديه ولا عن يمينه ولا لا يدخلن یا لا يدخلن تکل دنه کې یو د تاسو نه مخامخ ولا عن يميني ولكن عن يساره ولكن ودیتو کی گستا او تحت رجله اليسرى. باب ليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. بس سبحان الله ما ته فکر نه خبر نشته الته خي طرف ته بنتو کې اوس نو تکل خودي خامخه تکل خودي خامخه نو اوس وی ليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى ودیتو کی گس طرف ته یا لاندې د قدمه یسرا نام. دا ګوره مولانا صاحب ستاپ دي زین کې دار نه چې امام بخاری دا چل خیتا تا دا بصاق چې کوم دی یا دا نخامه چې کوم ده یا مخامه چې کوم ده دا امام بخاری چې کوم دا درې مسلې ذکر کړي دا دې لپاره چې ایسی عادت بنا لو دا سي عادت ځان له جوړ کا د دې درې سوزونو په باره کې دی چې کله دا یک دم دل راشي او پتا غالب شي او بیا د کنټرول کولو څه طریقه ني ولی يبصق عن يساري او تحت قدمه او في صوبه دا چې مسکو ولاړې بس اموز کا دا مراد نه دی ټخل دی بوډا سړی وي او په شګه ټوخه در باندې لګیدل ټخل دی بس بلغم د سین راوته خلای ته لټه کړه اوس بس کوي اوس ته مجبور شوي حضور داسه یار لکه پوزه دراله بس پوښکنه تار راځون شو نظر نه راوي دا مطلب نه چې دا ځان عادت جوړ کا دا طریقه الدا چې دا سيزونه پتا بس شي غالب شي. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في صلاته فإنما يناجي ربه ولا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكى بحصاته ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد الخدري نحوه. باب كفارة خبر پکې نشته دی. باب کفارة البزاق فی المسجد. ګوره علماء کرام او صلحای امت دا باب او رستنه باب دا دواړه په یو مسأله ذکر دي او چې ستاسو په دې ذهن کې دا خبره را نشي چې ځکه باب اول اختصار دی. باب کفارة البزاق فی المسجد یا کفارة البزاق فی المسجد باب د په بیان د کفاری د توکانی په جمعات کې او د دې دا معنی نه ده چې دکانداری شو او بزنس شو چې جمعات کې توکل کوا او خخوي جمعات کې توکل کوا خخوي لکه نسواری طالب چې دی نسواره چې جمعات کې چې کوم دی د مصلی اعلان چې دی هغه سټه کی دي
یا چې کوم دې کنه هغه د صف لاندې پراته وي پوښکنه بس سره کفارت البزاق په المسجد ونشکنه الستر د سترې لاندې اچوا یا د مصلی لاندې پټاوا دا مراد نه ده معنی دا شو چې کفارت البزاق فی المسجد ته سبحان الدین توجه کا اشاره ده چې دا بزاق په جمعات کې ندی توکل پکار او دا په جمعات کې جرم دی دا سي جرم دی چې موجب کفاره دی بس فقط نور سمویا بیا په بل باب کې ورته بل خبره کو دا بزاق په جمعات کې جرم دی او دا سي جرم دی چې واجب الکفاره دی کفاره به ورکړي بس اوس سوال پیدا شو چې دا کفاره به په پیسو ورکو نورستانه باب ورته وی چې سشری دفنها خخول دي سړیا مته دغه سوتو کی او زی ابل مسلمان به درازي غیله وکر کراوي نو دې لپاره داسې مکوا نو پته په دې کمی مسلې د خپل د مقتدیانو ته کله کله دا بعض خلقي نو عادت چوک نو دا مخ نه وچی نو ته چې بیا مسکی نو دا تندې چې کم ځای کې لګي نو هغه د سیدی زی لون شي نو چې بیا بل سره په مسکی الته سیده لګي نو غزي لوندي نو دا دې بیانال ته تندې خلشي انا سنو سو کار کول شي یا غینه مخ کې ته سره دی یا دغه درستو نو معنا دا چې عمل مکه او چې ستاسو عمل بل تکلیف رسی او دې کې د پاکه د پلیته خبره نه د بوزا خو پاک دي او طبعا د دین نفرت ده کفاره البزاق فی المسجد بیان د کفاری د توکان په جمعات کې البزاق فی المسجد سره خطیه توکل په جمعات کې ګوره لوی ګناه ده اوس دا خطیئه ا کبیره ګناه مراد نه ده خو اسم الخطیئه ګناه ده نو اوس عجیب کار ته جمعات راغلي د ګناونو ختمولو لپاره او ته په دې جمعات کې ګناونه کوي نو معنی دا شو چې انسان خو زی عقل او زی شعور چې کوم وینو د خو اجتناب د اسم نه کوي نو معنی دا ګناه دی ځان د ګناه نه اوساته ها وکفارتها دفنها نو اوس خو ګناه خوش اوس بس کوي زغی دا معنی نه چې الله ما معفي الله ما معاف کا بلکې دغه معنی دا ده چې دفنها هغه به خخ کی ما یو کتاب کتوس معنی هیر دی په خپل من دوه درې د مخ کې می هغه ډیر لټو چې ما دا کم ځکه مالک لیدل دی لکه مثلا د ثياب د لباسو په جامه اصطلاح کې لکه تبا خیل سونه مخ کې اغوندي خای پیسې باغوله مخ کې اغوندي ٹھیک شو یا لکه خکار بکې اوس کې یو سره مثلا کمیس اغوندي او کس له سونه مخ کې استغفر الله استغفر الله وې دې سره چې کوم د کنه د ګنا نه سره په محترز کیږي نه عادت جوړ کا چې ته دا کمیس دی واغوسته غس لسونه انو استغفار مو زر وباسا او خیل لسونه دنه کا ان بیا غس نو بیا به تاسو د دې خبرې اهتمام پیدا شي لکه دا خو بیا بعد ته زموږ یو شیخ محترم او دا طالبان خو خلک دا هټیر میندار خلک کنه طالبانو په شان میندار خو په دنیا کې نشته کائناتو کې نشته دي دغه شک نشته زموږ خو لکه تقریبا عمر په دې طلباء سره تیر شو دا ډیر مخلصین دي شیخ محترم چا پر اتنه موږ به ټول د جمعات کې په دغه کې به ولاړو نو کله به دعا پاتې شو نه بیا به یار خدای بندګانو ا دعا مرانه یې راکړه یو ورځ داسې چې جمعات ته دنه شو موږ خیال نو کړی خیال چې څو قدمونه واصل یو ته وي تا ما ته کتل ما غسخ په مخ کې کړی وګ خیر په دې پته نشته دی واپس راغی نو بیا خیر په دن نکړه ودا په عمل سره کفاره ادا کیږي سره استغفار سره نه چې تو استغفر الله بیا به عادت جوړ شته به ګناه کوي استغفار وای آرام می استغفر الله
هغه خبر نه دا بیا عادت جوړ شي دې لپاره نفس استغفار باندې اکتفا مکوئ بلکې خپل بدن په دې باندې عمل باندې سکا احمد مجبور کا جی خخول د نخامی په جماعت کې ګوره مولانا صاحب مخ کې بوزاق وي چې بوزاقم ناپاک خوري دي پاک دي خو اغم خخول دي نو اوس وی د نخامی مسله هم دا چې دا خخول دي دا ولې وی زکه چې نخامه خو او چته دی هم شي چې په خاورو کې د ورزولې وي او توکان خدا دې چې وبدي لا به څنګه او چته هغه کې دی نشي نو وی چې د بوساق او د بوزاق او د نخامه حکم یو دی زکه چې دې په مابین کې اشتراک دی پس کې په لزوجیت کې دواړه لزوج دي نرم دي مین دي نو په دې اعتبار سره دواړو حکم چې دي خخول دي او دا تفصیلی مسله به ان شاء الله تا مسلم جلد اول 207 صفحه کې راشي او تماته نږدې کړو بیا درته خیمه جی مسلم 207 مطلب دا چې په یو ځل نه وایي ګورا مولانا صاحب اخسته خبره ده اسحاق ابن نصر روان دي تر ابي هريره رضی الله تعالی عنہ پوری ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بیان دي نبی علیہ السلام نا قال فرمایدا اقام احدکم فی الصلاه کله چې پاس یو د تاسو نماز ته فلا يبصق امامه نجت کی مخامخ فانما يناجي الله لقد الله سرگوشی کوي ما دام فی مصلاه سو پچ دې په خپل مصلا کې وی مناجات کو پیژنه کنه تاسو مشکات ویل کنه قسمت الصلاه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال اذا قال عبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي واذا قال عبد الرحمن الرحيم يقول الله تعالى اثنى علي عبدي واذا قال عبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي واذا قال عبد اياك نعبد واياك نستعين يقول الله تعالى هذا لي ولعبدي ما سال نو دا خبرې شنو دي ته مناجات وي چې ته کوم خبره کې الله تعالی دغه جواب درکړي الله دې کې چې موږ دې قابل شو چې زموږ د خبرې موږ ته جواب ملایي بعض دا سې کنه چې ناراض نو کې ته خبره کې نه اوري الله الله ٹھیک شو اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصق امامه فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه او خي طرف ته دمنتو کی فإن عن يمين ملكا ذي خي طرف ته فرشتہ ده وليبصق عن يساري کس طرف ته توکی او تحت قدمه یاد قدمونو لاندې فيدفنها دا معنی نه چې قدم لاندې کې نه بس کی بلکې خخې دي کی یا او فيدفنها ده ګور مولانا صاحب دې ځکه دوه خبره ذکر کو اوله خبره چې دا توکل په جمعات کې دا سخت ترين ګناه ده دا ګور 207 157 میں راغه د خیر سره او بس نږدې شو ان شاء الله مسله حل شو دا ګوره دا حدیث عبد الله ابن محمد دی عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عرضت علي اعمال امتي دا بعض خلک د ارضی اعمال لپاره یو رواج ذکر کړي چې تورزو علیا او تو رضو چې کوم د مضارع د پیش کیږي داغه روایت بالمعنا ده اصل روایت ده عورزت ما باندې پیش کړه شو لست د اعمال د امت زما ګوره عورزت علی اعمال امتی حسنها وسیئها فوجدت فی محاسن اعمالها هغه لست کې چې ما قتل اعمال نو په محاسن اعمال کې مداو مد څه الازیه یماتون طریق هغه نامناسب شی چې جمعه لار نه لري کې ووجدت فی مساوی اعمالها النخاتا څه بلغم تكون فی المسجد ولا تدفن چې جمعه کې ورده او بیا خخاینا اما کې حدیث مونږ ویل دي التفل فی المسجد خطیه وکفارتها دفنها مسلم او بخاری خرور خور دي یو بل پس روان دي نو په خوا علماء چې بخاری ویلا نو مسلم به په قیاس کې بلال احمد په مطلب پوښوي
اوس دې د یو نقطه یاد ک عبدالوارث مولانا صاحبہ چې وی ولان یمینی فینان یمینی ملکان الک استاخی طرف ته ملک ته فرشتہ نو دې طرف ته فرشتہ ده او دې طرف ته هم فرشتہ ده دا قران ویل لکه اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب ولکه هو خي طرف ته کې ملک ته خو کس طرف ته هم ملک ته بیا وسکو د بعض علما یو خبره کړه غواړه خوندوره نه ده ښا وای زکه چې دا ملک یمین چې کوم دی نو دې حسنات لیکي دې خیال وکړه دا ملک یسار سے یاد لیکي خیر دوتو کپی لکه بعض کتابونو دا لیکل دي د ملک یمین حسنات لیکي نو تاسو هم درځي کی دیستا سیاد لگی نو خیر تو کپے لا حول ولا قوت الا بالله الک کې دې په حسنات مامور دې دې سیئات باندې مامور دې خو من الله دا خود رب نو کران دي او دوار ازیاف الله دې رب ملمانی دي نو موږ باندې خود جانب یمین ملک چې کوم دې او داغي او د جانب یسار د دوارو احترام له پکار دي لکه چې هغه سړي استاد کوم دو ملماندار علی یو عالم دی یو امیر دی نو عالم له چې ورکه امیر ته مار کړ ورشي دا مناسبت نه خو ته په پوښ احمد نو بیا علما کرام فرمایي چې دا سنت ده دا جانب یمین ته ملک چې کوم دی نو دا امیر دی او جانب یسار ملک چې کوم دی دا مأمور دی ويوت الحق للامیر نو چونکه دی امیر دی واغه مأمور دی نو د امیر مقام اوچته د مأمور نه دا خبره خسته شو دا خبره څه شو دا خسته شو نو دی خو ځکه چې د امیر صاحب دی نو د امیر احترام وکړي په امیر به توکینا معلومه چې په امیر به توکینا نو امیر ته بدوم نه وای او که ته چې امیر صاحب کې دا شیشته زکوي من دکان خو په پلیت نه دی یار تو بس کو توکل نشته په امیر طرف باندې نو امیر خلاف خلا نه خو ده امیر به ډیر خیال ساتي ځکه حدیث کې راځي چې کله انسان ګناو کی انو دا ملک یسار چې کوم دی نو ته یمین والے ته وی ولیکو الک صبر ورکه توبه وباس ورکه استغفار وی او چې خامخه دې بس نه غوي اصولي روایتو کې دا څه راځي لہذا د امیر شو د درېمه خبره دا د مولانا صاحبہ دا د ملکت ملکوتیت لحاظ نه دی دا د یمین او د یسار لحاظ دی دا یمین جهت عالی دی په مقابله د یسار کې لکه دا یمین عالی دی په یسار کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ وی د پیغمبر علی السلام دا خیلاس د خو کارون دی پاره او دا ګسلاس د غینا دیمه درجه کارون دی پاره بد خدوی نه کنه نسبت نبی ته څنګه حکم دا زم ادب دی ان شاء الله خوش وکنه اوس لکه دا په د کول د ګس پلاس کار ٹھیک شو مته په خلاص سره پاتې او دا زبوم نه کوي بیا ټول لاس به خراب شي دی لپاره د دې جهاد احترام پکار دی بس نور خبرې پرې ده چلو اې دې سړي بیا اوس پر چې تاری واتو نوي وی بیا دا خیال راته چې دا عادت نه یارا دا چې کوم روایت تاوی اذا بدره البزاق کله چې غالب شي در باندې دکانې قرات کو بلغم دکان زیات شوي اوس قرات نشو کوله لازم کبھی قرات ہویا لازم بمنا کې خیال ورته مولانا سیوا نو فلی اخذ بطرف صوبی نو وادخل د خپل جامع د صادر په یو سوکی باندې جی ورآ نخامتن حضرت اولیدا نخامه بلغم فقبله کی فحق طرف د قبله فحق کا بيدی ورویه منو کراییه
او حضرت په چهره کې د دې کراهیت نامناسب عمل ولیدې شو کراهیت لذالک او رؤیا کراهیته لذالک روایت شوی رؤیا منو کراهیتن نه یا رؤیا کراهیت لذالک وشدته علیه او غی ناگواری دې عمل په حضرت باندې فقالوا فرمای ان احدکم اذا قام فی صلاته یو د تاسو نه چې پاسې په مانځ کې فینما یناجی ربه او ربه بینه وبین قبله دو شک تراوی دي د مناجات کې رب سره یا حضرت ویلو چې رب دې په منځ دې او په منځ د قبله دې فلا يبزقن فی قبلته ولكن ان يساري او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعض ولا بعض قالوا فرمای او يفعل ذلك اوس دې کراغ اذا بدل البزاق اوس ګور مولانا صاحب امام بخاری عنوان کې خود د بدره او په حدیث کې خود د بدره اشاره نشته ده رانو خامتن دي را بزاقن دي نو بدره خو حدیث کې نشته ده چردا په دې باندې غالب شي دا قاعده ده مشهوره چې موږ در طویل چې امام بخاری آپ کو محدثین بنانا چاہتے ہیں او دا چې کوم ده د مولانا زکریا سے نقطه ده او زه هغه کې دا سیم چې امام بخاری ته په مطالعه مجبوره کړي چې باب کې بدره دی په حدیث کې بدره نشته ده من عادات البخاری قیام الترجمه بالخارج کله کله امام بخاری ترجمه په خارج د حدیث سره ذکر کړي دا باب ابو داود کې راغلی دی ابو داود تمام راکا مشفق او یا صفه د جلد اول د ابو داود 76 صفه اذن تو تلانی رسول کې په دې نقي کې ها ګور علماء کرام صلحای امت دا صفحه 76 شپږیا دا حدیث احمد ابن صالح روایت ته قال احمد من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم ان رجلا اما قوما یوسری قوم ته امامتی کولا فبصق في القبلة مزکو دکان ولرال قبله تر ذکر ورسول الله صلی الله علیه وسلم ينظر حضرت کتا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرغ لا يصلي لكم دې بیا تاسو امام نه جوړیږي فراد بعد ذلك يصلي لهم فمنعوه واخبروا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحسبت انه قال انك اذيت الله ورسوله مثلا شو کنه دمر ګناه دینو الله او رسول دې پریشان کړ چلو مخکې دا سبحان الله والحمد ګور مولانا صاحبہ هر کلا چې د امام ذکر کېده خي طرف ته متوکا ګس طرف ته متوکا مخکې متوکا نو دغه ځکه اوس امام وی عزت الامام نصیحت تا امام الناس خلقتا فی اتمام الصلاة و پورا کول دا مز و ذکر القبلة او ذکر دا قبله اوس قبله راغی نو ذکر دا قبله راغی اوس کی چرته وای چې دا مسله خود دکانو مسله وا او دا آداب المسجد مسله وا نو دې کې دا واز نسبت څنګه راغی دا د کتاب الصلاة سره پکار دی چې واز د امام خلقتا په اتمام د مانځ کې چې امام با خلقو ته نصیحت کوي چې بچو موږ مکمل کړي امو صحیح کوي نو دا غو مسله دا آداب مسجد وا او دا مسله له متعلق ده قبله نو دا کې جواب ده چې په دې روایت کې قبله او ذکر القبله راغلی کنه او چې ذکر د قبله راغی نو مناسبت لپاره د باب یو جز کافی وي دا نه چې جمله باب ما قبل سره مناسب وي او مناسبت لپاره یو څه نه دویم جواب ده مولانا صاحبہ اگر چې احکام د مساجد او احکام د مساجد نه مراد ما يتعلق بالمساجد
ما يتعلق بالمسجد نو ما یعنی احکام بالمسجد نو ما يتعلق بالمسجد چا کی احترام او پای کې د پیغمبر علی السلام وعظ مواعظ د پیغمبر ما يتعلق بالمسجد وی اوس مواعظ د پیغمبر ما يتعلق بالصلاه سره نو دلته کې اشتراک پس کراغه په وعظ کراغه بس په وعظ کراغه مثلا شو جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم اني لا اراكم من وراء ظهري لفظ معنا دا هل ترون قبلتي ها هنا توجه اځ چې کله موږ کوما نو آیاتاسو غنای زما توجه صرف دی قبله ته ځکه کله موږ ته ولاړې ما نو آیاتاسو زما توجه صرف قبله ته غنای زما با قبله ته نو تاسو دا خیال چې د صرف قبله ته ګوري دته یمین یسار او خلف نخکاری قسم می دی پرب چې ما ته رستو مخکاری اصلان شو حال ترونه قبلتی آی وینه تاسو زما توجه په مانزه کې فقط قبله ته هاونه دی جهت ته فوالله ما يخفى علي خشوعكم نه پټیږي په ما باندې تاسو خشوع ذکر د خشوع د خمرات سجده د غوړي ذکر چې هغه خشوع ته مراد نه ده ځکه خشوع خو یو سجده فعل قلبي دی وانه علیم بذات الصدور افعال قلوب هغه یو الله ته پته ده نو ذکر د خشوع د مراد نه سجده ده ولا رکوعکم انی لا اراکم من وراء ظهری زوینم تاسو لرا درست خپلنا ما ته تاسو درست احکاره اوس ګوره مبتدعين چې کوم دي الضال والمضل چې کوم دي هغه دینه ثابتې چې پیغمبر علی السلام عالم الغیب دی ولی ځکه پیغمبر علی السلام وی چې ما ته مخکې مخکاري زروستم ګورم نو چې کوم سره رستو ګوري خو عالم الغیب کنا د ټته زامه ته دمر پته نشته دی الکه چې غیب خو هغه ځکه چې کوم ځکه اسباب استعمال نشي ودلته اراکم من خلفی دین معنی زګور مرستو نو دا رؤیت خو به سبب دی نو چې کوم شی سبب شو نو غیب څه نه راځي دې خو خبر نه دی کنه دې څه نه لانجو نه دی خبر دا خیال ورته وړاندې ځامن دي اوس دې کې دا سوال چې اراکم من خلفی سمانه ده د دې ګڼ توجیهات علما ذکر کوي یو توجیه دا د مولانا دغه د کتابونو کې لیکل دي اراکم من خلفی زرستو ګورما اے د پیغمبر علی السلام ورستم نره سترګوي خرخي عادت په تور باندې نبی اسلام څنګه مخکې قتل نو راځي به شاتم قتل او دلته په دې سټ کې سترګوي لیکن دا خبره مناسب نه ده صحیح ځکه نه ده چې چر دا واقعي دا رسو سټ کې سترګوي یو خدا دې چرته په شمایل د پیغمبر کې دانی ذکر چې د پیغمبر سلور سترګوي درستوي دوه مخ کې یو دیمه خبره ده مولانا صاحبہ چې انی اراکم من زاری چې د ازما سترګې رستو شته د بیا د مصر دې خصوصیت پیدا شو بیا کو دارویت څنګه داخل صلات ته دغه ضرورت خارج صلات هم پکار نه حالانکه خارج صلات د دې ذکر نشته لہذا دا خبره خو پاتې شو اوس انی اراکم من وراء زاری زما حاشیه ذکر کړی چې دینه مراد علم بالوحی دی ما ته په وحی سره الله خي چې رسو مقتدیان ساده سي کوي هم علما لیکي چې دا مناسب نه ده ځکه چې دلته اراکم بیان جوړې ده دا کومه دا و چې یوها الیه فی الصلاه ما ته وحی کیږي استاد حالات را ته خو دې کیږي درېمه توجیه چې هغه د دین خيسته او مزیدار ده هغه دا اراکم من زاری مراده ده خلفی چې پیغمبر علی السلام ته په دې مانزه کې به یو داسې کیفیت په دې دیوال کې جوړ کړی شو چې تمام مقتدیان او دغه نشست او برخاست به حضرت تخکاریده لکه د بس کې د ډرایور آینه چی او ډرایور ګاډي چلی نو مخامخ شي د دې ته یو تخکاری بل ګاډي ټول تخکاری رسوم ګاډي تخکاری هماره دیوال کې داسې یو صورت جوړو په مانزه کې چې حضرت په قتل خدا مذهب نه کوي سره خبردار شو چې لکه
من خلفین مرادات چې ما وسټر تاسو ګورم خدا خبره خصوصیت نه جوړي نو خسته خبره پینځمه دا چې دا کیفیت مخصوصه فقط په مانزه کې الله نبی ته ورکړو او ځکه چې دا د رؤیت اعلی درجه ده رؤیت اعلی درجه څنګه ده چې دا عبدالوارث خدای موږ ټول سره جنت ته بوزي نو دې بچ جنت کې څلور طرفونو ته ګوري ولکم فی ما تشتهی انفسکم دې کنه اوس دا زخه چې ما ته رسوم دیواله ښکار چې ته مچرانه شیاخوانه لړم رانه شیاخوانه او ما ته خپل دې سوسدي نو په جنت کې برویت میں سوی په جهات اربعو کې الته کې به جهات نه دارنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په مانزه کې الله د جهات او تعمیم کړو نو په موږ کې په ټول جهات او مقتدیان راخاردل او بغیر د مازنه دا کیفیت نو دا ټول کې مزیدار او خوندور اخیسته خبره ده نوراکم ورای ځای چلو حضرت منتظر مدرک بیا منبر تو خطا فقال فی الصلاة وفي الركوع نبی اسلام وی په بار د مانزه یا په بار د رکوع انی لاراکم من ورائی کما اراکم اګه تاسو له ګورم چلو باب هل يقال مسجد بني اسلام ٹھیک شو باب د هل يقال مسجد بني فلان ٹھیک شو کنه معنی دا انی لاراکم من ورائی زوینم تاسو لرا درستونه کما اراکم من قدامی معنی دا هل يقال مسجد بني فلان ګوره مولانا صاحبہ مطلب دا دی چې یو جماعت جوړ کې هغه جماعت جوړون کی بانی تا یا دغه ځکه قبیله ته منسوب کول شي او کې نه په دې باسي چې بعض علما وی چې مسجد فلان ویل جایز نه دي ځکه مسجد وقف دی بیت الله دی درب کور دی نو دې مسجد ته د الله کور وای دا بنو چې مسجد مرکی خیل او مسجد عائشہ ونه شو کنه یا مسجد فلان یا مسجد فلان دا نومونه پکې نه دي امام بخاری رحم الله فرمایي چې آو مسجد بانی ته منسوب کې دي شي لکه مسجد النبی علیه السلام هغه مسجد چې نبی جوړ کړی دی علیه السلام یا هغه مسجد چې حضرت پکې وو حضرت پکې جمعه پڑھاو دي اوس خو هرڅه کې خلک دا جوړې زموږ په دې علاقه کې د بټول مخامخ په دې غری او جمعه جوړو هغه باندې کولو مسجد النبی قدرتی الته کې زموږ گاډي ودرې دا لګونه خراب شي چې ګرم شوز میر دي نو په ځلته یو کس راغی هغه پکې امامو ما دا نبی علیہ السلام د جمعه ترازی وسی ولی ما تاسو کې مسجد النبی دا نبی جمعه ته دا نسبت خودی ته وی چې حضرت پکې مسکی یا جوړ کړی وی یا کله کله تشریف راوړي بجنم به بدل خلاص شو خبره د زمونږه مرګری دی جانګری ته کله ځکه تو جانګری ته تو ډیری ته کلاړې په دې ګس لاس باندې یو جمعه تو التمغی مسجد نبی لیکلو نو التما بیانو ک نو اوس هغه مسجد نبی لاندې بل جمعه نومو لیک دا اوس دا نبوی نه دی مسجد نبی چې مسجد نبی دی خدا سره لیکل اوس ورو غړی خو یک دم نه لري الکه خو مسجد نبی خودی ته چې نبی پاک جوړ کړی وي یا پکې موز کوي تخیل ورته نو هل يقال مسجد بني فلان یعنی بانی ته نسبت کول شي جواب څه دی او کول شي ځا سان دی سابق بين الخيل التي أزهرت من الحفياء وأمدها سنية الوداع ما شاء الله ما شاء الله ګوره ما شاء الله تاسو ما دې حج کې معلوم کړه از چې کله حج لازم کنه مزه الته کوشش کوم د علماو نه معلومات کوم زمونږه د مرګرو نه ماته وی چې تابن سیر کو نه ما ورته ما ماته وا حفیا او مسجد بني زوریخ خای
اما سنیت الوداع دا خو ما لیدلې ده سنیت الوداع چې کوم دینو دا مشهور دی کوم ځای خلق وی چې حق شفا ده هغه حق شفا سره نږدې یو زید او التکی داسې د معنا د خاور یو مناره ونه جوړه او دې ته سنیت الوداع وي باقي دو نقطې علما ذکر کوي چې سنیت الوداع دي ته وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بکمل مرغه نو دې په پر نبی پاک وسره ته رسختولو دی پاره او زم په عاشقم دي لیکل دي چې مدینه ته وسوک مل مرغه نو مودعين بدیزه پر تل بیا ونوم کې سنیت الوداع هغه ډیره د رسختولو د ملمنو ٹھیک شو کنه اور نبی اسلام چې کله مدینه ته راته نوم د مدینی جنکه والکان دی سنیت الوداع ته تلو او نبی اسلام استقبال کړو طلع البدر علينا من سنیات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا ورشو کنه نو دا هغه مراد دی اوس ګوره دا مسجد یو حفیا دی دا مقام نوم دی دا بالکل مسجد نبی علیہ السلام سره چې ته احد طرف ترازی نو دی ځکه یو زید چای ته حفیا وای زمان ځان سره بوله شم پړو ها اوس دوی مسله یاد کا یو د ازمرت تزمیر نه تزمیر څه ته وای مولانا صاحبہ هغه او خان او ته چاغه هغه تازی کړی شي نو اوخ به څنګه تازی کو علما ذکر کوي د اوخ تازی کولو دا طریقې یاد اس چې مثلا صلیخ رضی الله عنه مضبوطه غلا ورکه خسرب شي د بیا یو ګارم ځکه به ودرې زمون ګاډي نه ها انا ولار دي کنه اردا زوچت بوزا کنه دا زوچت دي کمال دی بیا نقصان دی خاجین خود شو مولانا صاحبہ ان بیا به یو ګرم ځکه به هغه بند کړ او پاغي باندې داسې کمبل واچو چې ته درونی یو ګرم ني هغه ورته کنه داسې کمبل به په واچو اره دې ګرم شو خولي بشو اره بیا به خوراک پر لګ په دستور کماو نو دې به خالص خپل اډو کې پاتې اپ دې تقوا ونه شو کنه لکه اوس تاسو دا تعزیه سپی ګوره کنه دا بالکل کمزوري دا نور غټي نو په ازغلدو کې هغه ته سګنه رسي ازغلدو دې پاره ګوره نه بدن پکار دی او چې کله بدن درون شي بیا سوي نشي زغلې دی نو زمرت معنی چې تازي کړي شي نو سابقه دوړ به مقرر کړو دوړ پیژنې زغلاول بین الخيل التي ازمرت ومن ذا اغا سنو چې تازي کړي شي وو من الحفیا د مقام حفیانا وعمدوها سنیه الوداع او غایه منډي سنیه الوداع دا علماء سو کې 9 کیلومتر 9 میل جوړیږي سو کې 15 کیلومتر جوړیږي نا وسابقه بين الخيل التي لم تزمر او مسابقه به کوله په من دغه اسونو چې تازي کړي شي بنو من السنیه الى مسجد بني زريق امام بخاری زنده باد او زاد مسابقه باب کې بیا د حدیث راشي او دل طلاق بني زريق راغی ها وان عبد الله ابن عمر كان في من سابق بها ما شاء الله عبد الله ابن عمر یو د هغه مجاهدین صحابه کرام نو چې د دې دواړو زینو په منځ کې نبی اسلام څخه کړو سابقه یعنی اسن اذا ابن عمر اسن زغلول سبحان الله چته